پیښور کې د طالبانو کونسلرګری ویلي چې په تیره یوه میاشت کې یوازې د تورخم د لارې د پاکستان نه د 7,000 نه زیاتې کډوالې کورنۍ بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنې شوي دي. کډوال وایي چې تیرې میاشتې راسې د کډوالو نیول سیوا شوي او د پاکستان د اعلان وروسته سخت په ویره کې دي. د طالبانو د کونسلرګری تر مخه د 19 سپتمبر نه تر 19 اکتوبر پورې ټولې 1,112 کورنۍ چې د ټولو افرادو شمیره 40,910 ته رسیده افغانستان ته تللي دي. د کونسلرګری او چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویل چې د 1300 ورځو راځي په تورخم دروازې په سر د 500 تر 600 پورې کورنۍ اوړي. هغه ویل چې زیاتې کورنۍ د پنجاب صوبې او خیبر پختونخوا د بېلابېلو علاقو نه بیرته روانې دي او په دوی کې زیات خلک دي چې قانوني اسناد نه لري. خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي چې د کراچۍ نه قانوني اسناد لرونکي کډوالې کورنۍ بیرته روانې دي او تور لګوي چې د پاکستان د حکومت د اعلان چې قانوني اسناد لرونکي کډوال به نه نیول کیږي نه زورول کیږي. باوجود د کراچۍ په ځینو برخو کې افغان کډوال تنګول کیږي. پولیس تر پیسې اخلي. د روانې میاشتې په 3 منټه حکومت اعلان کړو چې د اکتوبر د 11 مای پورې د ټول غیر قانونه غیر ملکیان په خپل خوخه وزي. یعنی د 1 نومبر نه وروسته به نیول کیږي او په زوره به بیرته ستنول کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د طالبانو د کونسلرګری استاذ خاجي عبدالله ویل چې د کراچۍ نه دروازې په سر خوشه 15 لزګاړي د کډوالو بیرته ځي. خو ویل چې په بسونو کې د 40 نه تر 50 پورې کسان سواروي او په مزدو گاډو کې کډې بیرته روانې دي. خو ویل چې تیرې میاشتې راځي په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټک شوي او دا وخت خوشه 12 افغان کډوال په جیلونو کې دي او په دوی کې د 400 پورې خغه دي چې POR او ECC کارډونه ورسره وو. نو موري ول چې په تیرو 2 ورځو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو څه کم شوي. خو د زیرو پولیس تانو په حدودو کې وسوم افغان کډوال تنګول کیږي پیسې ترې غستل کیږي. خو د کراچۍ پولیس د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو زورولو پیسو غستو تورونه ردوي. هغه زیاته کړ چې د کراچۍ نه زیات قانوني اسناد لرونکو کډوال بیرته ستنېږي. د کډوالو په کیمپ کې میش یو بل تن ګلودین وایي چې د پاکستان د حکومت د اعلان وروسته افغان کډوال سخت په ویره کې دي. ډیر کوشش کوي چې بیرته ستانه شي. هغه ویل چې نه یوازې هغه چې اسناد نه لري بلکې هغه کډوال هم سخت په ویره کې دي چې قانوني اسناد وسره دي. خلک د ویره بهر نشي وتلې سخت تنگ راغلي دي. خواري مزدوري نشي کولی. خو د پاکستان حکومت بیا تکرار کړي چې اعلان یې د غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره دی. قانوني اسناد لرونکو ته خص نه ویل کیږي او د اعلان د افغان کډوالو د پاره نه د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره دی. عالم خان شیرپو دلبر نیو.